کوم موضوع حوالې سره غواړم څه رئیس مختصرا تاسو خدمت کې عرض کوم. قرآن مجید 188 نمبر بقره سوره کې پروردگار علمی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. تاسو باطل زریس مال ما خور، یعنی رزق حرام په باره کې پروردگار ایم رزق حرام خوړل نه دی پکار تاسو لپاره. یقینا رزق حرام بدترین اثرات دي انسان باندې پریوزي. حدیث ته سترګې وغړئ ډېر زیات اثرات طرف ته اشاره شوي دي. 30 40 50 اثرات انسان بیان کوای شي، خو هغونه چې کوم مهمترین اثرات دي هغوی ته زه اشاره کوم. کسا اصحاب کهف 308 سال بعد څه کله راپاڅېږي خوب نه هغوی وږي وي، مړی پسې غواړي یو کس وستوي نو تی ایها ازکا طعاما. تاسو کې یو کس لوړ شي طاهره مطهره صفا او حلاله مړی پیدا وکړي. مقصد دا چې هغوی دغسې نه وي سهار چې وریجې وخوري یا نغن وخوري یا کباب روز چای وخوري. هغوی دغته کوشش و څه مړی وخوري، خوراک وکړي، خو حلاله جایزه وخوري. حلاله مړی انسان باندې مثبت اثرات اچوي. حرامه مړی رزق حرام انسان باندې انتهایی خراب بدترین نیگیټیو او منفي اثرات اچوي. یو اثر یې دا دی چې که چیرې انسان لقمه حرامه شي، مال حرام شي، رزق حرام شي، د انسان زړه مړ کېږي، انسان قسی القلب جوړېږي، انسان زړه مرده کېږي. مولای کائنات ته پیغمبر اکرم یې څه یا علی خمسة تمیت القلب و اکل الحرام یطرد الایمان. 5 شیونه داسې دي چې هغه زړه مړ کوي. هغوی نه یو شی چې پیغمبر ذکر کوي هغه یې څه اکل حرام دی، مال حرام دی چې هغه انسان ایمان ختموي، زایل کوي، انسان زړه سختوي، انسان زړه مرده کوي. چې کله زړه مړ شي، انسان زړه سخت شي، انسان زړه سنګین شي د انسان، بیا هغه انسان هر یوه ګناه کوي. کوم کس رزق حرام وي، مال حرام وي، روزه حرام وي، هغه هر یوه ګناه حرام یې څه کوي، چاهے درویغ وي، فراډ وي، دوکا وي، چاہے غیبات وي، تهمات وي، بهتان وي، پروپیګنډه وي، فتنه، فساد، قتل و غارت وي، هغه ورته تیاریږي. یو بل اثر یې دا دی چې انسان دعا نه قبلیږي. انسان کوشش کوي غواړي چې خدای دعا نه مستجابې کړي، خو کوم کس روزه حرامه وي هغه دعا نه قبلیږي. ځینې کسانو دعاوانې نه قبلیږي، هغه سوچ کوي چې خدای ما دعا ویلې نه قبلیږي، خو یوه وجه دا کیدای شي چې کیدای شي روزه حرامه وي، انسان کله خېټې کې حرام دي، پروردګار عالم هغې ژبې ته اثر نه ورکوي. یو بادشاه به خپل رعیت باندې ظلم کولو ډېر زیات، بیا به رعیت راکېناستل، جمع به شول، هغوی به دعا کوله، خیرې ازار به یې وکړه، بادشاه باندې به لګېدل، بلا مصیبت تکلیف کې به بادشاه مبتلا کېدلو. بادشاه یو ډېر عقلمند زیرک وزیر سره مشوره وکړه څه وجه ده زه چې کله دوی باندې ظلم کوم دوی دعا کوي قبلیږي. او وزیر زیرک ورته ویل چې چونکې دوی رزق حلال دی، روزه حلاله دی، ځکه یې د دعا قبلیږي، ته لږه دوی نه حرامه وخوره. بادشاه څه وکړه، پیکیج یې تیار کړو، هغوی ته یې ویر کړو، حرامه مړۍ په وخوړه. هغه نه بعد یې ظلم په وکړو. ظلم نه بعد هغوی راټول